من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. سورة مریم 13 نمبر آیات थे. دیجی نمخ کی اللہ جل شانہ د حضرت یحیی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صفات شروع کړو. وی فرمایل یو خدا چې دا به یحیی وی دا به ژوندې وي به زندگی تیروي نوم کې نیک فادي وا بل دتبا حکمت حواله کیږي په ماشوموالي کې. دریم فرمای وحنانا من لدنا دریم دیبا نرمی کوي رحم دلی با کوي په مخلوقات باندې من لدنا زمون د طرفه وي. دا سلورم وزکات دیبا پاک دامن وي با اخلاق بوي وکانه تقیا او دیبا پرهیزګار وي د ګناهونو نه بچ کیدونکي وي. وبرا بوالديه او احسان کون کې بوي د مور او پلار سره. ولم يكن جبارا او نبوي دي پس مکه باندې ظالم عصيا او نافرمانا نبدي ظالم وي او نه بنا فرمانه وي. دا سی او ماشوم بدل درو. وسلام عليه او فرمای امن کې بوي سلامتیا بوي په د باندې یوم ولد هغه ورځ چې دې پیدا کړی کیږي و یوم یموت او هغه ورځ چې دې بمړ کیږي و یوم یبعث حیا او هغه ورځ چې کوم ورځ باندې خلک دوباره راځوندې کیږي. نو تاسو ته پته ده چې په دریو ځایونو کې انسان دا ډیر زیات محتاج وي. یو کله چې دې پیدا شي نو ته پیدایش په ټیم کې د سترګې صحیح کار نه کوي خوله د صحیح کار نه کوي لاسونه کار نه کوي خپې کار نه کوي دماغ کار نه کوي بيخي محتاج وي. الله جل شانه فرمایي په دغه ټیم کې بم دې محفوظ وي د شیطان نه. ويوم يموت او په هغه ورځ بم دې محفوظ وي په کم ټیم کې چې دې مړ کیږي کله چې د سړی نه دا روح وځي نو ادم په دغه ټیم کې داسې کیفیت وي چې د هیڅ یو اندام چې دی نو کار نه کوي نه خپې کار کوي نه لاس کار کوي نه جبه کار کوي هیڅ اندام د مرګ په ټیم کې بیا د چا کار چې دی نه دا نه کوي. الله فرمایي دا یا په دغه ټیم کې محفوظ وي. ويوم يبعث او هغه ورځ چې ډیره هولناک ورځ ده سخت ورځ ده د قیامت ورځ ده د خلکو د راجمع کېدو ورځ ده د حساب کتاب ورځ ده د جهنم او د جنت ته د تلو ورځ ده. په دغه ورځ باندې چې دی نو دی به محفوظ وي او په امن کې به وي. نو دا و یحیی علیه السلام مخکې د مریم علیه السلام صفات چې دی نو دا بیانېږي. الله فرمایي واذکر یاد کا فی الکتاب فدی قرآن کې د مریم علیه السلام اذن تبازت هغه وخت چې کله هغه پناه واغستا یا سیټ تلاړه من اهلها د خپل اهل والنا
مکانا شرقیه یو ځای یو طرف لقیدونکي یعنی نور طرف ته نو دا د خپل اهل والا نه اخوالا څه د پاره تللی وه نو بعضې فرمایي چې دا د غسل دپاره تللی وه بعضې وایي چې نه دا یې سرې انځلو د هغې دپاره تللی وه او دریم قول پکې دا دی چې نه دا د عبادت دپاره تللی وه او دغه بیت المقدس کې عیسایان دغه ځای ته ډېره زیاته ترجیم ورکوي فاتخذت من دونهم حجابا پس دې ونیولو د دغې خلکو نه حجابا فردا یعنی د دغې خلکو نه دې یو فرده ونیوله فرده یې وکړه نو چې کله دا سیټ ته شوه او فرده کې هم شوه فارسلنا الیها روحنا الله فرمایي موږ راولېږلو الیها دې زنانه ته دې مریم ته روحنا خپل روح نه مراد فرشته ده چې موږ دې ته فرشته راولېږله جبریل علیه السلام مو ته راولېږلو هغه څه وکړل فتمثل لها لیکن هغه خپل شکل او صورت بدل کړو د دې دپاره چېرې که زه چېرته د فرشتې په دې شکل کې دته راغلی نو دا به ګبراو شي دا به ویریږي نو د ګبراهټ او د یرې نه د بچ کېدو لپاره هغه خپل شکل او صورت دا بدل کړو د انساني شکل کې چې دی نو دا راغلی بشرا سویه انسان برابر عام انسان په شکل او صورت کې چې دی نو دی راغلی نو چې کله یو سړی یو زنانه ذات وي او بیا پاک دامن هم وي او هغه بیا یو فرده کې هم وي او بیا په هغې پسې یو سړی ورشي چې پاک دامنه زنانه وي نو هغه خامخا د خپل ناموس حفاظت کوي د خپل حیا حفاظت کوي د خپل شرافت حفاظت کوي نو فرمایي قالت انی اعوذ بالرحمن منک وی فرمایل یقینا زه ګورې فنا نیسم په رحمان ذات سره منک ستانه تانه فنا غواړم ان كنت تقیا کو چرې ته نیکبخت انسان یې که چرې ته د الله نه یریدونکي بندی نو زه ګورې په الله سره فنا نیسم ما ته څه لاس رانهوړې نو ته وایي قال انما انا رسول ربک یقینا زه خو ستا د پیغمبر استازی یم ستا د الله ستا د رب په کوم سره چې تا فنا ونیوله زه خو د هغه له طرفه استازی یم رسول را لېږلی فرشتې را لېږلی پیغام مې راوړی دی څه پیغام دی د الله د طرفه لاهب لک غلاما زکیا دا چې زه ترکم تا ته د الله په حکم سره یو نوجوان زکیا ذهین قالت نو چې چا نه واده کړی وي او نه بد کرداره وي نو بل اولاد خو بغیر د واده نه کېدی نه شي نو ته قالت ان یکون لی غلام ما لپاره به څنګه هلک وي ما خو نه واده کړی دی ما خو واده نه دی کړی هلک خو د واده نه فس کېږي غلام خو د واده نه فس کېږي ما دپاره په کوم کیفیت وي هلک نه آیا زه به واده کوم او که نه بغیر د واده نه به مال الله راکړي یا الله جل شانه خو هلک ورکوي نو د واده نه بعد ورکوي نه ما ته به د هلک چې راکوي نو دا به د واده نه غیر راکوي نو دا خو خلاف عادت دی نو تعجب یې وکړو فرمایي ان یکون لی غلام ما لپاره به څنګه هلک وي ولم یمسسنی بشر ما له خو چېرته یو انسان چې دی لاس هم نه دی راوړی لاس هم نه دی راوړی نه واده کړی نه مې واده کړی دی او نه چېرته په غلطه طریقه چا لاس راوړی ولم اک بغیه او نه زه بد کرداره یم نو چې دواړه نه یم څنګه به الله ماله اولاد راکړي نو مخکې ورته فرشته فرمایي چې په دې طریقه به الله تعالی اولاد راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین